بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان نمبر 4 بيع ما علم أدناه ولم يعلم منتهاه. دا غشي بيع کول چې داغه ادنا معلومي البته منتها اخري هدي څومره ده دا نه معلوم. خپل مثال روان دي زویه مدي جنزيب ته چې د غنمو دا ډېرې ده او کیلو بدل په 100 روپۍ باندې در کومه. اوس د دې ادنا معلوم دي چې 1 کیلو خودي منتهای نه د معلومه مجموعه 2 کیلو دي. نو په عنوان باندې پوه شولې د داسي شی بيع چې دغه ادنا معلومه وي او منتهای نه معلومه. به د دې دوه صورت دي مولسم. یو دا چې د مجموعه د مثلیات وی دا ډېره یا احاد وی احاد خدا دې چې تفاوت یا معدودات وی خو په احادو کې تفاوت نه یا خو مثلیات وی لکه غنم یا معدودات وی لکه انډي. داسې معدودات چې دغه په احادو کې تفاوت نه. یو صورت دا شو. دیم صورت امدقه چې ما علم ادناه ولم يعلم منتهاه. خدا مجموعه چې دا داسې شي نه دي چې هغه د ذوات القيم نه دي یا معدودات دي. معدودات خو احادو کې تفاوت دي غم ذوات القيم نه. نو صورت شو مثلیات وی یا معدودات چې په احادو کې تفاوت نه وي یو او دویم نمبر چې د ذوات القيم نه. پوه شو به اوس راځي اول صورت الف مجموعه المثليات التي لا تتفاوت احادها. د غنم ډېرې ده او زه کتاب کې داسې صورت جوړ کړي په دې جنزيب باندې دا ډېرې خرڅو ما ورته وایم چې کل قفیز بدرهم هر قفیز چې دا په 1 درهم باندې ده. بدی کې د امام ابراهيم الله رائے دا چې فقط په 1 قفیز کې به جایز ده او هغه کې مشتری ته خيار دی علی کنا. ها کچري مجموعه قفیزان په دې مجلس کې بیان کې چاله مجموعه قفیزان سعودي نبه په نورو کې جایز وي خو ګره مشتری ته به خيار وي. ذهن کې نه وای کا صاحبین وی جی بهر حال چې څومره وختل څومره قفیزه وختل مثلا موږ به کیلو جوړ کو څومره کیلو وختل ټول کې جایز ده. په نفس مسله وای شو تاسو ګورئ الیکشن. ومن باع صبره طعام څوک چې خرڅ کی ډېرې د غنمو کل قفیز بدرهم هر قفیز په 1 درهم خرڅ کی. قفیز دا یو کېل یو خاص کېل او 12 سوا جوړیږي دا او یو سوا چې ده کنه دا 3.5 کیلوي نو 3.5 ضرب 12 دا تقریبا 42 جوړیږي کنه. نو دا تقریبا 42 کیلو جوړ شو. نو یو قفیز چې 42 کیلوي. بل تفصیل بس کړی دی ان القفیز 8 مکاکیک والمكوك مكيال وهو سلسل كليجات والكليجة منان وسبعة أثمان من. یو کلیجه 2 منوي او د 3 من پاتې یسو کې وېسي او من دورت لي یو رتل 12 اوقيه 12 اوقيه وي او اوقيه چې دا یو استار او د دویم استار سلسوي او یو استار چې 4 مثاقيل د 3 مسقال 3 مسقالي او مسقال درهم یو درهم ته ویل کیږي وسلس اصباع درهم او د بل درهم په وېسو کې 3 ته ویل کیږي. نا سلس اصباع د ومیسي 3 میسي ته ویل کیږي دسی وای. برحل ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد خور سره ور سره به مشتری ته خيار وی کا
ولی او ته خيار دی بای په مشتری باندې تفرق صفقه رااله هغه مجموعه مبیا خستل او دلته یو قفیز واخستل شو جنزیب ما ته وی د غنمو ډیرې در ناخلمه نه د چیرته 100 کیلو پکارو او جایز په 1 کیلو کې شو دې ته تفرق صفقه وی کنه ځان په بوې کوي تفرق صفقه څه معنا ده چې دا ابتداء څنګه سینه ده کنه خيار ور کوي مقابل ته دغه شان انتهاء هم ده تفرق صفقه معنا ده چې سړی مجموعه اشیاء خلی مجموعه او د نقصان په وجه باندې نیم واخلي نیم کې به صحیح شي سولس کې صحیح شي ربع کې صحیح شي لکه دلته بوره ډیره خستل اوس په 1 کیلو کې صحیح شو نو په دمانه تفرق د صفقه را لې د بوره خستل یو کې صحیح شو او تفرق صفقه چې دا ابتداء انم ټیک نه ده هغه دا د تزویم چلکه دا لسمن غنم دی په 1000 روپۍ در کومه ایجاب شو دا وې یوم لما په 1000 روپۍ دا قبول شو دا قبول د ایجاب موافق نشو موږ داسې تعبیر کړو کا دې د وجنه د دې مشتری کلام چې یو منخرمه په 1000 روپۍ لما دا ایجاب دی قبول ختم شو مخکنه ایجاب ختم شو بهرحال د مشتری دا خبره چې لسمنه پلس زرنا من بزرلم ایجاب ختم کو دا نه ایجاب شو قبول نه دی ما ته خيار دی ورکوم کني ورکوم وجه سره دلته بده بای معنی تفرق د صفقه را لې ما باندې عام طور بای څه کوي خاو بد یو ځکه یو به په ربو خرڅي خلکو ماري او دلته به دا خوالي او بد برا تبرید به برا نه څوک روپې منالي نظر چاته شو بدی کی بای ته شو یاد ساتي ښا چې کله تفرق د صفقي چاته zarar ورکو وخت به خيار ملاويږي ندلته تفرق سبقه په ابتدا کې شولا چې به زی بزر لما او من لما دغه شان تفرق د صفقي ک ما دا خبر وکړه چې تفرق د صفقي ک بای ته zarar ورکو وخت خيار دی ک مشتری ته zarar ورکو مشتری ته خيار دی ک په ابتدا کې هم خيار دی ک په انتها کې مو خيار دی زمنګ په دې مسله کې راشي دلته په انتها کې دی اول بیا وشول چې فی قفیز چې به یو درهم دی به امام سی وی یو معلوم دی او بقای مجهول دی مجهول بیان صحیح کیږي یو کې صحیح شولات نو مشتری خټوله خسل دلته یو اخلي تفرق د صفقې براله خو امتحان براله به متخيار دی دغه یو ولی او کو نه لی پتن لګي پوهه شوي کنه بهرحال نفس مسله دا ما سره د غنم ډیرې دی د جنزب ته متا باندې بز یو صعب یو درهم در خرڅ کم نو امام سی به فقط یو صاع کې به صحیح کیږي ور سره مشتری ته خيار دی ولی ځکه مشتری باندې تفرق د صفقې را لې هغه د 2000 ور کوي وس یو بدا اوس به بلبای ګوري دغه نو بقې ایسېلی دا څه ده کنه دا نو یو خو به بایبل ګوري او بل به څوک به د غریټ ور کوي نه زیاتې پیسې به تخلي نو 2000 دی مشتری ته د وجنه ته خيار دی توجه جی کچری په دې مجلس کې مجموعه کېل ما شروع کړلو 200 شو 2 قفیزه شو 3 قفیزه څلور حتی مجلس کې مجموعه قفیزان معلوم شو چې 100 قفیزه دي نبی امام سے وای ټیک ده به په دې مجموعه کې به ټیک ده فی قفیز یو درهم دی نو 100 قفیزه دي 100 درهم وشي خو به هم مشتری ته خيار دی هلکه به وته ولي خيار دی هذه خبره کو ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفه رحمه الله وبطل في الباقي باقي کې باطل له هلکه باقي کې ولي باطل له خبر هم نه کړي ولاندې وجه لیکلي ځکه باقي مجهول دي نو بیا مجهول اشوال چې بیا مجهول نه به سمن مجهول وي چې څومره سمن به جوړيږي پته نه لګي لانه تعذر الصرف الى الكل لجهاله المبيع والثمن نوز بسکو فيصرف الى الاقل اقل ته رواړو اقل څوک دی یو قفیز دی به د امام کرخی رحم الله کوم شپږم اصل دی هغه ته اشاره وکړه لکه اب کې لګي امور المسلمين محموله على السداد والصلاح حتى يظهر غيره امور المسلمين محموله على الصلاح متى امكن
یو کې ممکن ده صحیح کول کنه بده ته به راوړو کنه تاسو به خبره پوه شئ دا یو معلوم هم دی ورپسې وای الا ان يسمي جمله قفزانها هک مجموعه قفزونو بیان هغه مسما کی مخکې نه بایې ته پته چې ډېری کې څومره قفز دي ورته وایي جی بس سل قفز دي ما ویل وزن کې وزن ما یاد وا بایې ته پته څومره بس ورته مشتری و یار دی کې خو شرعاً به یو کې صحیح کېږي نور کې نه صحیح کېږي ځکه نور مجهول دي بایې ته وایي مړه مجهول نه دي خو سل قفز دي کنه سل بیراکا نو الا ان يسمي جمله قفزانها خو دې صورت کې ماته استویل امخ کې صورت کې مشتری ته خيارو او دغه خيار وجه څه تفرق د صفقې د څه ده کنه نو مجموع خيارات موږ ته څومره بیان شو تر وسه خيار قبول خيار رجوع خيار مجلس خيار رؤيت خيار عيب خيار شرط او وس په سیداله بل خيار را لیکم یو خيار تفرق صفقه ورپسې وای کچري مجموعه قفزان ورته بیان کړ چې سل دي مجلس کې نبه په ټولو کې به صحیح کیږي خو به مشتری ته خيار دی هلکه اوس ولې مشتری ته خيار دی نو صاحب د هدايه فرمای چې چې ورته وای بای سل دي کنه نو یا بای تم بتنی خو د مجلس کې وزن شروع کی معلومي کی په دې دواړو صورتونو کې مجموعه قفزان معلوم شو خو به مشتری ته خيار دی ولي ورته وکذا اذا قيل في المجلس او سمى جمله قفزانها لانه علم بذلك الان وليس بديت ویلکیږي خيار کشف الحال څه وتوي مشتری باندې وس حال کشف شو واضح شو چې مجموعه څومره د بیا هغه مر پیسې زور کول شم کنه شم دې د وجنه وته خيار دی نه د خيار څوم قسم شو اتم نه خيار تفرق صفقه وم او خيار کشف الحال اتم ما بخبرو پیږي کنه وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يصح في الوجهين هغه دوالو صورتونه کې صحیح دي امام صاحب خبره مې پورا نه کړل ښا تاسو لږ ما ته وګورئ امام صاحب سویل به یو قفز کې به صحیح ده باقیو کې نه ده ورپسې سویل کدا بقیا معلوم شي په تسمیه باندې بای بیان وکي یا په وزن معنی بس به بنورو کې صحیح ده خور سره با مشتری د خيار وي نو سوال توجه دلته خو به کې فساد پیدا شروع کی مجهول و به چې کله بیان وکړلو د مبي نه فساد ختم کو نو به جایز جوړیږي کنه ویاو کنه قاعده ده چې کله فساد کمزوري فساد طوری وته ویل کیږي چې هغه د صلب عقد والا فساد نه دی خو وګورئ لکه فساد کمزوري او عین مجلس عقد کې دا فساد ختم کی به واپس جایز کیږي ویلی مو کنه دلته وګورئ فسادو په دې بقایا کې مجلس کې تسمیه وکړه وزن کړه معلوم کړه فساد ورله ختم کو جایز ولا وتسميته لكل قفيز درهما لا يوجب معرفته في الحال وانما يعرف في الثاني سوال دا دی چې خيار دی وته نه ملاويږي او به دې جایز هم شي پټولو کې ځکه خوس په الحال به وته لري کنه خبره به ختم شي امام صاحب ته جواب کوي وای نه فی الحال معلومول ضروری دی په ثانی الحال کې رستو تلل رستو بیان چره غیر اعتبار نشته دی کوي کړو به ټیکيږي خيار وي ورته وصار هذا ما بين من سورة مسألة كما لو أقر وقال لفلان علي كل درهم دې مثال له وسړی وې د پلان کې بما معنی كل درهم ربانی دي ندل فقط یو درهم په لازميږي او قاعده ذکر کړي ځکه کلو چې دا د دې چې کله نکري ته اضافت وشي یادې سی وای د کلو چې اضافت داسې چاته وشي چې دا غي منتها نه معلوم نو بس به په کې یو مراد وي لکه کل قفیزن کې شو کل درهمن کې شو نو وی فإن كلمه كل اذا اضيف الى ما لا يعلم منتهى فانها تتناول ادناه تاسو خبرو پیږي کنه در چاره ایشور د امام سے صاحبین وی وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يصح في الوجهين په دواړو صورتونو کې جایز دي سمانا
که مجموعه قفیزانی بیان کړي نو هم جایز ده او که بیان کړه هم جایز ده. هلکه چې مجموعه قفیزانی نه بیان کړي نو به خو مبيعه مجهوله ده کنه یار، به څنګه جایز کوي صاحبانو؟ صاحب د هدايه ولا وجه ذکر کړي وای ځکه یو قاعده ده دلته جهالت شته منو منګه خو بيده ما ازالتها، جهالت شته خو بلاس د عقیدینو کې د جهالت ازاله شته کنه څنګه باید وزن کی په دې مجلس کې یعنی مشتری وزن کی نو جهالت دواړه هر یو بدواړو کې ځای لکول شي او دغه شان جهالت چی کنه ابا نه فاسدای هم د قرای مفتابی د صاحبانو والا پتن لګي پوه شوي کنه. نو لاندې لیکلي وقال يصح في الوجهين لأن الجهالة بيده ما ازالتها ومثلها قاعده دادا او په مثل دغه شان جهالت چې بيده ما ازالتها وي غیر مانع من صحه العقد، عقد لرمانی نه جوړیږي. لاندې قاعده ته جوړ کړی دا اذا كانت ازاله الجهاله بيد العاقدين لا يفسد بها العقد، پوهیږي کنه به. ثم اذا جاز البيع في قفيز واحد عند ابي حنيفه رحمه الله فللمشتري خيار ده ان شاء اخذه وان شاء تركه وجه مونږ وولي لتفرق الصفقه عليه او به ورپسې صاحب د هدايه وي وكذا اذا قيل في المجلس او سمى جمله قفزانها به هم خيار ده ہوتا لانه علم بذلك الان اکرامه فارغي اتور چې کدی لګ راوړې کاواو تور چې او سوډا غټ راوړو سره 2 کیلو دا نور 1 کیلو تور چې 2 کیلو کاوا 1 کیلو تاسو به شو لیکنه دا مسله حل شولا مخکې راځي نو الفطور صاحبين فقول لك وذم سوره تراشي بيع ما علم ادناه ولم يعلم منتهاه خذوات القيم وي معدودات وی داسې معدودات چې داغي احادو کې تفاوت وي یعنی ذوات القيم وي. مثال وره ما سره د غنمو د څوي بوختو کې د ګډو چيلو رمدا او زه دې جنزيب ته ویم چې فی ګډ بدرلا 35000 روپۍ در کوم مثلا نو بده کې د امام سے برای دادا چې پټولو کې به فاسده ده او صاحبین وی پټولو کې به صحیح ده به فتوا د صاحبینو بقول الله. امام سے ولی فرق کوي مخکې کې ویل چې به وکه صحیح ده دلته وی به وکه نه ده صحیح وجه دادا چې مخکې مثلیات د دې فی قفیز قیمت کې فرق نه و نو کما ورله کم غنم مرکول غلان جنه کوله هغه کم غنم یو قفیز خستلو کنه یو کې جایزو مالان جنه کوله دلته دا غړي چې دي دې په احادو کې تفاوت دی یو قیمتي بل غیر قیمتي نزبده سګډ ورکوم ابینالي ابده سګډ اخلي پکې دغه یو چې سبب نه امتیار چورې کما جهالت دی مفزیل المنازع جوړیږي لہذا پټول کې بیان ده صحیح او صاحبین وی پټول کې صحیح ده ولی لأن الجهالة جهالت دی خو بيده ما ازالتها دې بلاس کې دې جهالت ازاله د خو دې شماري کنه خبره خو نه ده بس مجموعه غډان سل وختل اغي حساب سره دي روپي والی 50 وخت اغي حساب سره ویتي والی نما الفتوى بير چبق ولا صاحبين بقول خلق قول الصواب كدي ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعها وبه يفتلان دي لكل كلا يصح في الوجهين لندادا وظاهر الهداية ترجيح قولهما وبه يفتى تيسيرا على الناس پدې باندې پوه شو مخکې راځي پدې عنوان کې مجموعه درې مسلې دي ښا نو دوه وشولې دا درېمه مسله به د غدویم ولا سره تعلق ساتي مجموعه القیمیات یو شي ما سره کپڑا پرته ده او زه دې جنزیب ته یم چې لکه فی غز په یو درهم درل در کومه فی غز مو وایا کل ذراع بدرهم هر ذراع بدر ته په یو درهم در کوم ندی کې به امام سے وای په یو کې نه د جایزه مجموعه ذراع بیان نکړي چې څومره دي امام سے وای په یو کې نه د جایز
او به صاحبین وی چې په ټولو کې جایز ده او به فتوا صاحبین په قول ده. نو دا مخکې صورت بشان شو. ولی په کپڑا کې هر غز شي کنه دا د بل نه بدلی، دا د زړو کپړو خبرې کوي کدا وخت هر غز به د بل غز نه بدلو. نو کپړو کې غزونه چې د زوات القيم نه بو بخوا لکه څنګه چې ګړي بزيدي نو دا غي حکم به ولګولو. خو صاحبین وای چې فی الحال نن سبا زمانہ کې کپڑے په ماشين جوړيږي، په یو آله جوړيږي، د ټول تن هر غز د بل غز سره بالکل مثل وي، په قیمت کې څه قسمه تفاوت نه وي. لہذا دا د اول قسم نه دي، د مثلیات نه دي. د امام صاحب درای موافق په یو غز کې ابي صحیح کیږي. دا خبره چې کړی دا دغه وخت کپړو ده ځان پوهه کوي. مخکې کپړې د زوات القيم نه وي، یو غز به د بل غز نه قیمت کې بدلو، او زوات الامثال نه دي، یو د بل نه دی بدل. نو امام صاحب درای موافق فی الحال په یو غز کې صحیح کیږي. خو صاحبین وای په ټولو کې صحیح ده. ولی لان الجهاله بيدهما ازالتها. وګورئ وكذلك من باع ثوبا مضارعه كل ذراع بدرهم ولم يسمي جمله الزرعان. واما اذا بينهما او بين احدهما كما اذا قال بيتك هذا الثوب. وس کشری یو بیان وکي یا دواړه غزونه بیان کی، روپۍ بیان کی، دسی وی بیتک هذا الثوب وهي 10 اذرع. ګور مجموعه غزونه بیان کړه، ب10 دراهم مجموعه دراهم بیان کړه، كل ذراع بدرهم. یو دویم صورت بیتک هذا الثوب وهي 10 اذرع كل ذراع بدرهم، دویم بیان نکو ب10 دراهم مجموعه پیسې بیان نکړلې، یوی بیان کو اذا بينهما او بين احدهما او قال بيتك هذا الثوب ب10 دراهم. دلته قبل بیان کو مجموعه دراهم او مجموعه غزونه بیان نکړه، كل ذراع بدرهم فصحيح بسيدك. او د دې سورۃ السورہ روان دي، لږ بہت انتظار وکړو. مولوی صاحب په دې عنوان باندې پوه شولو. عنوان نوم څو بيع ما ولما ادناه ولم يعلم منتهاه. الف او با پکې خو با کې دو صورتونو او په خواني حساب سره با کې دویم صورت د با سره تعلق او اوس حساب سره په با کې کم دویم صورت د غي د الف والا سره تعلق دی. پنځم عنوان ظهور زياده المبيع او نقصه. لکه انتهي اهم بحثونه دي، که انتهي اهم خو چې یاد شي نو ما ته په بیا باندې به پویګو. اوس کله کله داسې کیږي ظهور زياده المبيع او نقصه. سړی مبيع والی او به چې رستو معلومه کینو غزه ته وخیږي، د عقد په وخت کې چې کوم حد خودلې د غې نه زیاتې، یا د عقد په وخت کې کوم حد خودلې د غې نه کم وخیږي. نو بس عنوان معلوم شو کنه مبيع زیاته خطل یا کم خطل. اوس دې کې دوه صورتونه دي ما ته په وخت دی ښه. یو دا چې دا کمې زیته چې د اصل وي د سی وایا دا کمې زیته چې کم کیږي دا اصل وي صحیح ده. دویم دا چې دا کمې زیته چې دا وصف وي په نفس عنوان باندې تاسو پوه شولې کنه مبيع زیته خطل یا کما دو صورته. دا کمې زیته اصل لیکنه کمې زیته وصف دے. ناول هغه صورت بیان کړي چې کمې زیته پکې اصل له بس اصل وس چاته ویلې کیږي او وصف چاته ویلې کیږي. نو راځي د دې تقریبا 3 تعریفونه شوي دي، په دې بل مخ باندې به تعریفونه تاسو سره واوړي ښه. ثم يعلم ان المشايخ ذكروا في الفرق بين الاصل والوصف حدودا فقيل انما يتعيب بالتبعيض والتشخيص فالزياده والنقصان فيه وصف. لکبر وګورئ داسې شی کشریته داغي تبعیض کې حصے جوړې، تشخیص کې حصے جوړې، داغي په قیمت کې کمواله راځي، داغي په قیمت کې د سی وایا داسې شی کشریته داغي کې تبعیض او تشخیص کې نو دا په عرف کې عیب ګڼل شي. نو په دې صورت کې دغه کمې زیته چې دی دغه شی چې دی دغه شی کنه
نه د اوصافونه دی کمې زیاتې به د چا نه اوصافونه او که یو شی داسې و که چېرې ته باغي کې تبعیض تشخیص کې نو هغه عرف کې عیب نه ګڼل شي نو دا کمې زیاتې به د اصل نه وي د دې مثال واورئ غنم دی من ته تبعیض تشخیص وکړه په منځ یې نیم که نیم من نو په منځ یې غنم نیم کړی نیم من یو طرف ته نیم من بل ته عرف کې خلک دی نیم منو کې عیب دې ته عیبجن غنم وایي دی بل نیم ته عیبجن وایي من نه کیلو جوړ کړه کیلو من کې څو کیلو وي 10 کیلو وي که څو وي 50 کیلو وي که نو 50 کیلو ته جوړ کړه نو دا کیلو کې اوس څوک دې ته عیب وایي چې دې شي کې عیب راغلی ولې تبعیض پکې راغلی نه رسي او وصف مثال غوا ده هغې کې دا خپه وصف دی دا غوږې وصف دی لکۍ وصف دا ته ته کټ که تبعیض وکړه اوس یې خلک عیب ګڼي که نه ګڼي دغه شان شی چې د هغې په تبعیض باندې بقیې شي کې عیب راځي عیب نه بیا ورته خلک وصف وایي پوه نه شولې بې نو په دې اعتبار سره که سوچ تاسو وکئ که نه دا کوم چې ذوات القیم دي ذوات القیم غوا هغې کې دا کمې زیاتې چې دی که نه دا وصف دی نه رسوي او کوم چې ذوات الامثال دي غنم په هغې کې کمې زیاتې څه شو اصل شو ځان پوهه کوي بل تعریف یې واورئ وقیل الوصف ما لوجوده تاثیر فی تقویم غیره ولعدمه تاثیر فی نقصان غیره والوصف ما لا يكون بهذه المثابه الکه وصف چاته ویلې کېږي که هغه موجود وي د غیر قیمت زیات وي که هغه موجود نه د غیر قیمت کم وي غلام دی کاتب پکې وصف دی که پکې و قیمت یې زیات دی که پکې نه و کم دی غوا ده دا خپه دا غوږ دا لکۍ که پکې و قیمت یې زیات دی که پکې نه و کم دی نو دغه په غلام کې کتابت خباستوب روټۍ پخول په دې غوا کې دغه خپې غوږونه دا ټول وصف شو او که چېرې داسې شی و چې د هغې وجود په قیمت کې زیاتوالی نه راولي او د هغې عدم نقصان نه راولي نو هغه به بیا څه وي اصل وي کمې زیاتې لکه من غنم دي کیلو ته لرې که په دې بقایه غنمو کې عیب رالی اصل قیمت کې فرق رالی صحیح ده د کیلو قیمت به کم شي قیمت کمېدو مقصد دا دی چې د کیلو کم قیمت دی د دې نه علاوه د بقایه کم قیمت مخکې و هغې کې نقصان راشي هغې کې اوس رالی نه دی راغلی پته نه لګي پوه شوئ که نه د دې تعریف به بنا معنیم که وګوري دا ذوات الامثال چې دي غنم وغیره دا اصل دی دې کې کمې زیاتې اصل دی او غوا د غلام کې کتابت دی د څه دی وصف دی دې کې کمې زیاتې وصف شو دریم تعریف یې ان ما لا ينتقص قيمه الباقي بفواته ومقه خبره ده کنه کچري د باقی قیمت کمیږي د دې فوت کېدل معنی به وصف ده او کنه کمیږي د دې فوت کېدل معنی د باقی قیمت دا ډیر مزیدار ولګېدل کیلو ته کم کده باقی قیمت د کیلو نه علاوه ولا کم قیمت هغه کې کمې نه راځي کا دا اصل شو او کبه کاتل به وسوي وصفي په اصل به وصف بوې شولې اوس ماته متوجه شي اوس برته مثلا موږ دا کړی و چې یو سړي مبیا واخیستله مبیا زیاته وختله مبیا واخیستله رستي معلومه کړه نو کم وختله نو وس دا کمواله او زیاتواله په مبیا کې دا په اصل کې دی که په وصف کې دی نو ولې د اصل والا بیان کړي نو وره کچري دا کمې زیاته اصل نو حکم ادا دی کچري مبیا زیاته وختله کم بیا کم وختله نو چې څومره ده د هغې په پیسو موافق باندې به مشتري اخلي ورسره به مشتري ته خیار وي ولې به خیار وي تفرق صفقه پې راغله که نه او کم بیا زیاته وختله دا زیاتي به د بایي وي لکه ما دې جانزیب ته ویل چې هلکه دا د غنمو ډېرې دی تاسې وایه ما سره دا غنم رسدي 100 منه دي او په 1 لک روپۍ به درکړم مثلا یو من په 1000 روپۍ دی هغه غنم به 90 من وختل 90,000 روپۍ به راته راکوي ورسره به ورته څه خیار وي ولې تفرق صفقه پې راله دا قاعده م ذهن کې کېنوئ چې تفرق صفقه قبل تمام البيع
دا خيار ورکی مقابل تکا پتن لګي خواني درکو کنه ما څه ویلو مخکي چې تفرق صفقي چاله zarar ورکو هغه ته بخيار میراويږي دا سیمه ویلو کنه خطا سو قید ولګوي تفرق صفقي چې چاله zarar ورکو هغه ته بخيار وي خو بشرط د دې باندې چې قبل الرضا تفرق صفقه راغلي او کدا ټکم نه خو نه دسی وایا قبل تمام البيع راغلي ځکه بيع الا تام کیږي چې رضا وي دسه ده کنه نو قبل الرضا قبل تمام البيع قبل تمام العقد یو مطلب شو الکه ځان پوهه کوي نو که تفرق صفقه رااله اچھا ته zarar ورکولو او قبل الرضا قبل تمام العقد ونغه ته بخيار وي دلته ما و د ویلو چې سلمن دي په یو لک به درکم اغه نو وختل نو تفرق صفقه غمان رااله او قبل تمام العقد د ولي رضا خو دا بنو نه د پورا وا لہذا د خيار دی لیکنه دي پوه شولې بي او که زيتي وخت له زيتي بده بای وي ولی ځکه دا غنم چې دي کنه کیلو مثلیات دي کې را کمې زيته اصل له اصل او قاعده دا چې د اصل بزیتوالی معنی پیسې هم زیتيږي د اصل په کموالی معنی پیسې هم کمیږي به الفاظ دیگر توجه اور بسې قاعده وایما د اصل په اجزاء باندې چې اصل کلمه بیوي دا غي په اجزاء باندې د سمن اجزاء تقسیم کیږي یو لک روپۍ یو منو یو سل منو کنه نو څه معنا شو په زر روپۍ معنی من په زر معنی من تقسیم د اجزاء سمنو په تقسیم د اجزاء اصل کیږي چې کله نو وخت لاغي من روپۍ ته کمای کړ پیږي به تاسو لګو غري وسته ومن ابتاع صبرة طعام دا جنزيب واخستل على أن 100 قفيز دا سل قفيز دي ب100 درهم بسل درهما فوجدها أقل من ذلك وكان المشتري بالخيار مشتري بخيار ما ندي أنه صادس للخيار خيار تفرق الصفقة دا تشبقم ويمن تاتم جوړ وګ خیلم وي من بګ دو نور ويستلیو خيار کشب هم رستلیو ایو خيار رجوم بګ زیات کړو ها ازمن د شمیر موافق اته خيار وشو ان شاء اخذ الموجود بحصته من الثمن لاندې قاعده لیکل ده لان الثمن ينقسم بالاجزاء دا د اجزاء په اعتبار سره تقسیمیږي على اجزاء المبيع المثلي به کداغه مثلی شی مکیلی او موزونی وي للقيمي قيمي کې به نه تقسیمیږي ځکه تل کمې زیته وسب مقابله کې پیسې ناراضي او فسخ لفواز او که خوښ شي و ان شاء فسخ البيع بيع فسخ کی هلکه ولی تفرق صفقه ده کنه لفوات الصفقه وكذا كل مكيل او موزون مړه بس دا په هر مکیلی موزونی شي کی چې دا غي په تبعیض کې zarar ناراضي کنه یعنی اصل وي هغه کې دی وکړه حکم دی د کمې په صورت کې به بحصته من الثمن لي او د زیاده په صورت کې به زیاده ده چي د فزياده للبائع وان وجدها اكثر من ذلك فزياده للبائع وليس بوي شولې بي کنه شي ګران دي به ور سره ګوري دیم صورت به دې مسله کې با القيميات قيميات سمانا چغی کې کمې زیته وصف وي نو ورکا بخوانی خبر کوي په کپړو کې بخوا چې و غزونه دا وصف واغه خبره کوي د زمانہ کپړه واخستله بده شرط لس غزه ده پلس دراهم وي واخستله نو به چې وکتله هغه نه غزه وختله نو اصل کم شو که وصف کم شو په ذات القيم کې کمې زیته وصف وینو وای وصف کم شو او قاعده دا چې د وصف په مقابله کې پیسې نه وي به الفاظ دیگر اجزاء د سمنو نه تقسیمیږي په اجزاء د مبيع وبانی دا جز دی نه حقیقت کې وصف دی نو به نوزل د حکمدار مشتری ته خيار دی کدا غنه غزا په پورا لس درهم مالی ټیک ده او کني پری دي دانه شي کولای چې نه غزا دي نو بس پناه علما څنګه چې مخکې مسله کې وا الته خو ځکه د سی و چې الته مبيع الته کمې زیته اصل دغه په مقابله کې پیسې کمېدلې الته وصف دی وصف په مقابله کې پیسې کمیږي زیاتیږي نه دا خيار کم خيار دی یار التفرق صفقه نه ده ګوره صفقه خو پورا ده نه رسېږي صفقه سره عمدغه کپړې یاد کړې دي او د لسی چې یاد کړی لس غزا دا خو وصف کړو کدا کم شنو خیر دی صفقه او بیا ما غدا
دی خيار ته مولوي صاحب خياري وصف مرغوب ویلې کیږي کا دا نه هم خيار شو خياري وصف نو یو رغبتي وصف وته ما بیان کړو چې لس غزه دغه ونه خطله نه ته خيار شو توجه جی او کزيدي وختله بل وره یو لس غزه وختله دولس ټوله به د مشتري ولی وصف چې ده کنه وصف د مقابله کې پیسې نه نو بس هم دغه کپڑے خرڅ کړی دا د دې د مثال چې ما به د جنزیب غلام خرڅ کو چې دا کوم دیغه روغ وختلو عیب جنم بیا سره خرڅ کی وغه د مشتری سره سالم وخیږي نو به مې بایو ترانی شوې چې 50 روپۍ نور امراکا وګورئ ومن اشترى ثوبا على انه 10 اذرع ب10 دراهم بل مثال په دې جنزیب باندې ما پلاټ خرڅ کو په 10 لک روپۍ باندې الکه لس مرلې دی ښا ځان پوهه کوي هغه به نه مرلې وختل دا مرله توپ چې دی کنه دا پټ توپ دا موصف دی ا د وصف په کموالی زیاتوالی باندې پیسو کې اثر نه پریوزي لہذا کم وختل نو تخيار دی کبه پورا پیسو ویلی او کبه یې بریدي او که زیتی وختل بس ټول ده وګورئ او ارضا على انها 100 ذراع ب100 درهم فوجدها اقل من ذلك یو کې د لسونه کم غزونه بلکې د سلونه کم غزونه فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها بجمله الثمن يخلي وان شاء كخشي تركها وان وجدها كچري مشتري د مبيع ومندلا اكثر من الذراع دا کپڑی دا زیت وی د زرانا الذي سماه دا غزننا کمی چې مسما کړیو یو کې د لسونه بلکې د سلونه زیتو فهي للمشتري دا به مشتري وي ولا خيار للبائع بائع ته خيار نه وي ښا ولي لانه صفه فكان بمنزله ما اذا باعه معيبا فاذا هو سليم هدايه کې بس ذلك لدي ها لګ متوجه شي لکه په نفس مسله باندې ټول پوه شوي کنه ناول صورت کې کمې زیته پاسل کې راتلو دغه موافق پیسو کې کمې زیته کېدلو یعنی د کموالی په صورت کې پیسې کمې دي او د زیتوالی په صورت کې زیته به د بای جوړېدلو ولې د بای جوړېدلو ځکه زیته مبینه وکنه سلق فی زیت کړي 110 وختل نو مسما خو سلق فی زید د لس چره بدی د سراقت شوه نه دینو دا بچاله ورکی او د بای دینو حقیقت به نه دی شوه او د بل صورت کې کمې زیته وسب دی د کموالی په صورت کې به پیسې نه کمیږي صرف خيار به خياري وسب زیتوالی په صورت کې مجموعه مبيع ده بس مشتری به ری بایره څخه خيار نشتا تاسو ما خبره پوه شولې البته کپڑے صورت ذکر کړي دي د کپڑے ما تاسو ویلو بخابه کپڑا چې و د زوات القيم نه وا وس کپڑا چې د زوات الامثال نه ده زه د حضرت عبارت ذکر کوم بوجه تبرک فی قلبیون نور توک شي کپڑو مبارک سوی واصبحت الثياب المنسوجه او ګرځیدلې دي ا کپڑے چې کوم په یو نسج باندې وي فی المصانع الاليه اليوم نن سبا کوم مصانع دي څه توي دا کارخانه دي آلات والا نو ګرځیدلې دي نن ورځې لا تتفاوت اجزاؤه هذه باجزاؤه کې تفاوت نشته نو اصبحت الثياب اصلا ثياب څه ګرځیدلې اصل ثيابو کې دا غزونه څه ګرځیدلې اصل وسب نه دي وتكون البفتة كلها او وبتان طول بطول على نص او تكون البفتة كلها او وتان طول بطول على نسخ واحد دا په یو نسق وي فرق بکینوي ودرګه لك ولا شك انها في حكم الموزونات والمكيلات دې کې شک نشته اوس په حکم د چا کې شو مثلیات کې شک يعني اصل وګرځیدله مكيلات وموزونات عند التفاوت بين الاذرع المسمات وبين ما وجد في الواقع تاسو خبرو پیږي دا فقه البيوع کې دي دوم نمبر جل کې اتسوا شپږ اتیا نمبر صفحه کې لاندې لکه قصه لیکلې د تفرق الصفقه ولا ورته وګورئ خيار تفرق الصفقه يثبت للمشتري مشتري ته ثابتي کې لکه قید ور سره ولګوا کله شکل قبل تمام لقد بها يو قبل رضا لقد قبل رضاء المتعاقدين به يا احدهما
دلته للزوم ضررين شراء شيء من باعين دو بیانونه به یو دکان لزاو به بل لزه د خو ګرانه د ضرر دی خلک خو بده خوشحالي یو دکان کې ټوله سودا وکړه ورپسې وزياده في الثمن به چې غدوی مې ساري خلک ارزان نه ورکې او بل قاعده ذکر کړي و ما تاسو ذکر کړل اوصاف مقابله کې ثمن نوي کا نرسيبي نوي الاصل ان القدر قدر چې قدر وزني کېلی شي یعنی ذوات الامثال والا يقابله الثمن غيب مقابله کې ثمن وي والوصف چې ذوات القيم يد لا يقابله شيء من الثمن البته مطلق متوجه شي تر اوسه خدا قصه روانه ده چې د وصف په مقابله کې ثمن نه دوه صورتونه کې د وصف په مقابله کې ثمن راځي څوک یو صورت چې کله د وصف کله چې وصف ته درجه د اصل ورکړې شي دا بل څه مطلب شو وصف ته درجه ده معنا دا چې څنګه اصل کې خلق وې اصل کې خلق سمن چی کنه هغه په مقابله اجزا د سمن په مقابله د اجزا د مبیه کې ګرځي که وصف کې اجزا د سمن په مقابله د فی وصف وګرځولا نبی وصف باندې نه شو وصف ته درجه د اصل ملاو شو ولا وصف اصل شو خو نه درنکو ما ویلو کنه اصل کې اجزا د سمن چی دا تقسیمیږي کنه په اجزا د مبیه باندې نو دلته څه ویل چې کله وصف ته درجه د اصل ملاو شي معنا دا چې دا سمن چې دا په مقابله د وصف کې وګرځي مړ لنډو معنی وایا سمن په مقابله د چا کې څنګه چې سمن په مقابله د اصل کې لکه مثال واوري عمدقه مسله ده د معنی ما کپڑا خرڅ کړل لاس غزا پلس درهم دا مسله وکنه خو کده چې بسیوي ما فی غز په یو درهم غز خو وصفو غز اوس په مقابله کې ته پیسې مقرر کړې نو وسط وصف درجه د چا شو اصل بری حیثیت کې ګوره وصف چې کنه د دې په مقابله کې هم پیسې راځي لاندې چلی کړي وانما يسير الوصف وصلا بشيئين مقابله كل جزء منه بالثمن کله چې د وصف جز د ثمن مقابل شي او دویم د استهلاک صورت دی ورپسې را روانه ده د مسله استهلاک صورت سره کله چې وصف څوک هلاک کی کنه نشا چې وصف هلاک کړي هغه نه بداغي وصف توان غسل شي دلته د وصف مقابله کې زمان قیمت پیسې را دي د دوه صورتونو کې نه به روي ښه اوس راشي خپل صورتونه بیانې چې هغه کې وصف دا په زیاده اصل ګرځیدل دي نو صورت لاندې لیکلي مثال صورت سيروره الوصف اصلا مثال د دې چې وصف اصل ګرځولې به افراده بالثمن هغه دا چې بیل ثمن او ذکر کړی دي لکه زه ته یم چې لکه د ازمکه باندې در خرڅومه سل غز ازمکه ده پسل درهم در خرڅومه تر دې ځې پورې غز وصف دی خور بسې فی غز په یو درهم دلته مې د وصف په مقابله کې سمن را وصل وصف ته درجه د اصل ملاو شولا وسیسیت د اصل شو پوه شولې به لہذا اقشان حکم جاری کا کچری کم شو نو څومره چې کم دی غي موافق پیسو معنی به خو ته خيار به ځکه تفرق صفقه ده او کزید شو زید کزید شو نو څومره فی غزي روپۍ ویلې دي نو چې څومره زید شو مشتری د خيار دی هغه هم پاک شان په یو دین هم معنی اخلي او یاد بیان کوي نسلو به 110 وخت ل 110 ویلي هغه د وصف په مقابله کې وصف نسل جوړ شوی دی وګورئ الیکشن وان قال بیتکها دا ها ضمیر چې ده کنه دای مؤنث راوړلو حالن کې مخکې صوب ذکر شوی دی نو پتاویل د سیاب یا د مزروعات یو تراجه کړي دي الګ پتا باندې دا کپڑے در خرڅوما على انها 100 ذراع ب100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصه وهو بالخيار ان شاء اخذها بحصتها من الثمن وګوره یاد ساتي دا خبره چې اوس موږ دلته کو په دې کپړو کې را د پخوانو کپړو خبره ده اوس کپړو حاصل ګرځیدل او سغي کې دې ته ضرورت نشته لري کفي غز قیمت لګی کني لګی بهر حل غز سره ګرځیدل اصل ګرځیدل وان شاء ترکها دلته خيار والده تفرق صفقه پر لکنا وبیا کما وختلا وان وجدها زائده كزيت نو كان المشتري بالخيار
به مشتری ته خيار دی څنګه ان شاء اخذ الجميع كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البيع. ما تلک متوجه شي کې 110 وختل به 110 ویلی 120 وختل به 120 ویلی هاکه خو خې نه دی لیدان شي کولای چې سلالما او بسوي علما ولی دلته بم بای ته ضرر ده کنه باغه باندې تفرق صفقه رااله ابو رخر سي تتنی مالی خنو مشتری ته ولی خيار دی یار پکار دي چې خيار نه وي. جواب مشتری معنی د مبيد زیاتوالی په وجه پیسې هم زیات راځي کنه یار نه پیسې زیات راتللو کې احتمال د ضرر مشتری او د نفع مشتری نو دغه شان صورت کې چې احتمال د نفع او ضرري مشتری ته خياري کنه لہذا خيار دی وتا پتن لګي بوې شوي کنه. دغه مثال تاسو پزماکه کې مولا غوي سل غزدا نبه نو وختله نو ورته خيار دی پنو علی یو کنه او غزه ته وختله 110 120 نو مت خيار دی په پورا پیسو ویلی پورا 110 په 110 ویلی او یې بریدي ولې سم نن سبا چې د خلک زمکه خرڅي کنه یاد یې ساتي دو صورتې دلته دا ډول صورتونه به لګي. یو پلاټ من حيث الپلاټ خرڅي فی مرله ریټ نه لګي الګا دا پلاټ دی بس پلس لکه روپو دی شو تقریبا لس مرلیم دی ښا خلک دا سی وای کنه لس مرلې پلاټ دی پلس لکه روپې دی شو. دې صورت کې دا مرله وسب دی که کم وختلو په پورا پیسو بیلی ها خيار دی وتا که زیات وختلو زیته که کم وختلو په پورا پیسو بیلی که زیات وختلو زیات هم د مشتری دی. او کده سی ویل چې دا لس مرلې پلاټ دی پلس لکه در کوم فی مرله په لک روپۍ در کوم وسی وسب درجه د اصل ورکړه وس که کم وختلو وته خيار دی په کم پیسو دی والی کنه مرلې بنه هلکه دی والی که زیات وختل یول اسمرلی په یول سره کبيري ها خيار دی وته پیږي کنه ها پاتې ولا کپڑا نو کپڑے کی خبره بدله شوی ده اوس کپڑا اصل ګرځیدلی. بل مثال واوري ولو قال بيت منك هذه الرزمه على انه 10 اصواب ب100 درهم كل ثوب ب10 فإن وجدها ناقصه جاز البيع بحصته وان وجدها زائده فالبيع فاسد. لګ متوجه شي مسله د کپړو پن دی ښا یو پن کپڑا بل پن کپڑا بل پن نزدي جانزيب ته ما چې دا د سی وای پن د کپړو را سره دی خو بیلی کپړې دي دا پن د کپړو درمانې در خرڅو ما او دا لس کپړې دي ښا غزما یادوا دا څو کپړې دي لس کپړې دي او پسل درهم درمانې در خرڅو ما معنا هر کپ اور بسیوه ما هر کپڑا پلس درهم نو اصل وسب ته درجه چا میلا وشو اصل اوس که شریکه می وختلی لس کپڑې نه کپڑې وختلی 90 روپۍ معنی بیلی او خيارم دی وته اته وختلی پسې بیلی وته خيارم دی توجه او که یول اس وختلی زيتي هغه نه حکم بدل لګا نو بیا فاسد ده به وجه سره عقد پلس شوی دی په دې زيتي نه دی شوی دا زيتي به بای ته پاتې کیږي خو زيتي کوم یو ده دا خو زوات القيم نه دی یو ریټ دبل نه بدل دی بای به وای دا زيتي دا مبيانه ده دا پرېدا د مالا مشتری به ته بل کمزوري دی دقه مبيانه ده دا د تاسو باندې نور لس مال را کوا لانجه به جوړ شي بدی کې دیو جنبه په ټوله کې فاسده ده ځکه مبياب کې مجهول شولا نه رسې به نو مبيع چې مجهول شو سمن مجهول شو. فإن وجدها ناقصة جاز البيع بحصته وإن وجدها زائدة فالبيع فاسد. لاندې لیکلي ولي لأن اللقد تناول 10 فعليه رد الصوب الزائد وهو مجهول وبجهالته هي يصير المبيع مجهولا والجهالة مفضية إلى المنازعة فلم يجوز البيع في الكل كل جهالة تفضي إلى المنازعة تمنع جواز البيع. تاسو خبره پوه شولې نه بل عنوان درشي
شپغم كل ما له اتصال قرار يدخل في البيع طبعا وما لا فلا الک هر هغه شی چې هغه د بل شي سره یعنی د مبيع سره اتصال لري اتصال قرار نو د مبيع په بای کې به بغیر د غیر تسرین هغه داخل وي او کوم شی چې د مبيع سره متصل په اتصال قرار نه نه په مبيع د بيع کې به هغه نه داخل ترڅو چې تسرین شي خو نه درنه کو دي جمله یو مبيع دا غیر سره بل شی دی هغه د مبيع سره متصل په اتصال قرار نه کوم مبيع چې خرڅول کنه حق شیم پکې داخل شو اگر چې دا غیر د خرڅولو تسرین نه ده شوی او که دا څه شی چې مبيع سره متصل په اتصال قرار نه نه کوم مبيع چې خرڅول هغه شی په بای کې نه داخل حق تسریع وکړل چې دام پکې خرڅوم به صحیح ده اوس پوه شولې راځي دیو چې کوم عنوان لګولې کل ما له اتصال قرار يدخل في البيع طبعا وما لا فلا دې کې قاعده ته اشاره کړې د علامه شامی ذکر کړې درې وړ قاعده صاحب د هدايه اشارتن زې بزمانی د مسلې نه بس وته اشاره کړې د بدلیل عقلی کې د غدرې وړو قاعده ته او حضرت فقه البيوع کې نقل کړي نو راځي د هغه عبارت تفصیل مچ غدرې قاعده کمی دي نو وی مسائل هذا الباب متفرعات على اصول آتيه الاول ان كل ما هو متناول اسم المبيع بأن يعتبر من أجزائه عرفا يدخل في البيع وإن لم يذكر في العقد صراحة الک هر هغه شی چې نوم د مبيع هغه ته شاملو څه معنا عرف کې خلق د مبيع د اجزاو نه غنلو نو د مبيع په بای کې به هغه هم شامل وي دغه بمبای کیږي پوه نه شولې په اگر چې دغه د بای تسری نه شي بس لک صبر او توکي مثالونه کې راځي یو صورت لکه بس ځای مثال لکنا یو سره کور خرڅ کې نو آبادیم به کې خرڅيږي ځکه آبادی چې دا د عرف کې د کور د اجزاو نه حسابيږي نو که تسری ونه کې چې سره د آبادی هم به کې خرڅ شو توجه دویمه قاعده الثاني كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار كان تابعا للمبيع وداخلا في البيع بدون تصريح بذلك كم شيء چې د بل سره متصل په اتصال قرار وي دا مخکې ویلیو مطلب بابا یې کرای شو ویلیو کنه کم شي چې د بل سره متصل په اتصال قرار سره هغه ول د غشي بابا یې کې داخليږي اگر چې تسری نه شوي نرسي به لکه بوټي د زمکه بابا یې کې څو قاعده شولې اول قاعده حاصل دا اول قاعده چې د مبيعینم کم شي ته شامل او عرف کې هغه د مبيع اجزا ګڼل شول نه د مبيع په بای کې به هم شاملې وسوي کم چې د مبيع سره متصل به اتصال قرار سره نه د مبيع په بای کې به دام شامل وي الثالث كل ما كان من توابع المبيع عرفا په عرف کې چې د مبيع د توابع ونه څوک کنه د مبيع په بای کې به هم شامل یعنی بای باغې هم شامل وي نو عرف کې د مبيع د اجزاونه یو د مبيع د توابعونه د درې مقاعده شول دوا او د مبيع سره متصل په اتصالي قرار باندې درې تاسو یو بل قاعده ویل شي هر هغه شی چې د مبيع نه فایده نه خصل شول بغیر د اغینا نو هغه مبيع په بای کې با مبيع بای باغې تم شاملې دا څلورم قاعده هم کې شامل کړي کني دا درې وړ دي تخپل شاملېږي چې د مبيع نه فایده بغیر د اغینا نه خصل شول ان ټول څو قاعده شولې به ووري کوم شی چې په عرف کې د مبيع د اجزاونه حسابېدلو دا ولا قاعده وا د مبيع د توابع نه حسابېدلو دا درېمه قاعده وا او متصل او به اتصال قرار سره دا دویمه قاعده وا او څلورم موږ بار نه ویلا چې د مبيع نه فایده بغیر د غینه نه خصل شولا څو قاعده شولې څلور نه دغه شان صورتونه کې د مبيع په بيع چې دا هغه ته هم شاملې نو سره شي اول مسله ذکر کړي الف بيع الدار یو سره کور خرڅ کینه د کور بینام په بای کې رااله اگر که تسری نه شي چې کور سره د بنا در خرڅوما
وجه سره ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه اگر که بیان د دینی کړي وجه ودخول البناء في بيع الدار لقول عليه السلام من ملك أرضا ملك ما فوقها إلى السماء وما تحتها من الثرى وربسيوي لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف عرف ورته شامل لینو حضرت دې قاعدو اخیره کې یو نچول ذکر کړی دی هغه نچول دا دی مولوی دا قاعده ټول په عرف بنا دي به الفاظ دیگر کم شي چې د مبیع د عرف کې د مبیع نه حسابېدلو بس بيع د مبيع باغې تم شاملې او که عرف کې د مبيع نه حسابېدلو بيع د مبيع بوته نه شامله به ورپسې وایي چونکه 37 نمبر ماده ده 37 ده کنه لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان نو که اور داسې چال تر قصه بدله والته به پکې نه داخله نو وی والحقيقه ان هذه الامور كلها ترجع الى العرف وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان فيمكن ان يكون الشيء داخلا في البيع بحكم العرف في محل واحد مثلا في خورك ولا يدخل فيه في محل اخر مثلا في انديك فقه البيوع کې لیکلي بدویم جل او 800 معنی خجي لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف دريم وجه لكلي لأنه هذا أبادي دا كور سره متصل ده باتصال قرار لأنه متصل بها اتصال قرار أول وورا التوابع ونهم ده ولأن البناء في الدار من صفاتها وصفات المبيع تابع له نرسي بالتوابع ونهم شو لك ندري ولا قاعدة بك وجه دلي أجزاء ونهم ده او متصل باتصال قرار هم ده او صفات دي نو توابع ونهم ده بالفاظ دیگر عرف کی دا دار بيع دي تشاملي ثم إذا باع الدار دخل في المبيع جميع ما كان فيها من بيوت کوټیم بګرالي منازل بګرال بالاخانه لاندې چتونه مطبخ پاخانه لټرین وجميع ما يشتمل عليه حدودها الاربع ټول بګرال البته حضرت لیکلي فقه البيوع کې پکې ناراضي ځکه دا متصل به اتصال قرار نه پرچ پکې ناراضي ټي وي لګولې وغيرها پکې ناراضي ورونه د ور هغه تالی چا ور کې خپل جوړي پیټوي نو تعالی د ور چره متصل به اتصال قرار د کور سره د تعالی د ور سره د نفدواله بکرال او چا بینم بکرالي ولی چا بین داسې دي چې د تعالی نه بغیر دغه بدن اخیستل شي ناغه تعالی تابع وکراله اسټ کیو وګورئ ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه دویم صورت یو سړی زمکه خرڅ کړي لکه زمکه نو د زمکه په بيع کې توجه جي د زمکه په بيع کې ونی دم داخليږي ولی عرف کې تابع د زمکه دي اجزاء د زمکه نه کنه دي جنس الارض نه کنه دي ټیک ده کنه حقیقت دا دی چې ونی ترڅو پورې بزمکه کې ولاړی کنه د جنس الارض نه حسابيږي ښا پیږي کنه به بهرحال ورسره متصل به اتصالي قرار دي ومن باع ارض دخل ما فيها من النخل والشجر كبيرة كانت او صغيرة مثمرة او غيرها على الاصح ميودار بي كنا في البيع وان لم يسمه اگر که تسریب نه کړي ولا يدخل الزرع ها که زمکه خرڅ کړه بزمکه کې فصل نه داخليږي ځکه فصل نه د زمکه د اجزاونه دي نورف کې زمکه نه حسابي او نه متصل به اتصال قرار دی خو 15 شپږ مېشته بس 2 مېشته بس کټ کیږي ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسميه یو خبر ور سره واوري کدا سی ویل چې دا ذکر در خرڅو ما آبادینه تسریع وکړه زمکه در خرڅو مالک ونی نه تسریع وکړه به کې نه داخلي کی وجه سره دولسمه ماده را دغه چې څه داخلي دل د دلالتن داخلي دل او چې تسریع وکړه چې دا پکې نه دي داخل نو به د تسریع مقابله دلالت نشي کولای العبره للدلاله في مقابله التصريح دولسمه ماده کیو کنه جیم بيع الاشجار درې صورتونه چا ونی خرڅ کړلې پای کې میوي وي نو میوي د ونو اجزا نه حسابيږي تابع د ونو نه دي متصل به اتصال قرار د ونو سره نه دي
ونی نو میوه بنی خرڅه میوه به د بایي وي هغه شرط ولګي چې میوه به مراکه ول به مجموعه م بیا د ټیک ده کنه به خو باقاعده باغی قد وشو ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمره فثمرته للبائع الا يشترطها المبتاع مگر دا که مشتری به شرط ولګي ويقال للبائع ندی وخت با بای ته ویل کیږي چې کله به کې د میوه داخلي نشي دا میوه دې کټ کاو ونه ته وسپارخه ځکه تا په خپل ملک باندې حق پر دې مشغوله کړی دی چې پر دې ونی دي ته کټې کا ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع مبيع وتوسپارا تاسو بیږي نو دا ټول قاعده لګولي اول د نخل او شجر کې لانه متصل بها للقرار فاشبه البناء ولانه يبقى في الارض على الدوام او د زرع مبارک وی لانه متصل بها للفصل اخذ خلق جدا کوي او د دې مثال لکور د سامان د سړی کور خرڅ کې سامان به کې نه شاملېږي ولان له غايه ينتهي اليها در بر انتهاء غايه د ختميږي فصل خلق کټ کوي به یو اعتراض او جواب کړي د اعتراض دار کې څوک وینځ خرڅ کی غوايا د غوا خرڅ کی بخېټه کې بچي نو بچي ور څخه خرڅي کی کنه ویا خرڅيږي اعتراض د بچي بخېټه د غوا کی دا خو متصل به اتصال قرار نه دی کنه دا خو تل لريږي نو جواب یې ورلکړی دی دا چې متصل به اتصال قرار نه چې د جدا کیږي تی د بنده په فعل معنی او دلته چې جدا کیږي الله یې جدا کوي بنده فعل معنی مثلا ونی فصل کټ کول زمکه نه خو مزیدار جواب بل کیږي به د یو قاعده به وتنی شامله بل خورده شامله ده کنه یار ادم به جز ده کنه نو بس ته